بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، چې د خصو د پاره یو ورځ مقرر کول على حدة بل ورځ في العلم د علم په معاملې کې. دسه تقریبا مخکې یو باب تر شوی چې خصو د پاره واعظ او نصیحت یا تربیت یا د علمي مسلې مجلس د غشانتي علیده بل مستقل مجلس د خصو د پاره لګول چې غیم علمي مسائل زده کی دم جایز دي. دې باره کې د حدیث باب دی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث راوي صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أغفر ماي قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يورزي خزو النبي كريم صلى الله عليه وسلم تو فرمایل چې غلبنا عليك الرجال چې زبنګ باندې غالب شو عليك الرجال پتا باندې سړی یعنی زمونږ نه ډیر پتا باندې سړی غالب شو. څه مطلب غالب شو؟ مطلب دا چې اکثر ته سړو سکینی هغه سه علمی مجالس کېږي، واعظ او نصیحت کېږي، تقریر او بیان کې سړو سستا معاملې ډېرې. نو فجعل لنا يوما من نفسك، نو تاسو د پاره خپل طرف نه یو د ورځ مقرر کا چې پاغي کې موږ تم د نصیحت وکړو یو خاص ورځ. نو بیا څه چلو شو فوعدهن يوما، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره د یو ورځ وعده وکړه پلانې ورځ باندې تاسو راجم شي زبراشم. نو لقيهن فيه هغه ورځ باندې نبی رسول الله هغه سره ملاقات وکړ. ملاقات مطلب دا چې بیان لورل. فوعظهن او غیته وعظ او نصیحت وکړ، وامرهن او غیته احکامات ورکړل. فكان فيما قال لهن، نو هغه خبره چې کوم نبی رسول الله هغه تکړی پاغي کې یو خبره دام و چې ما من كنا امراه، تاسو کې یو خزم داسې نشته تقدم ثلاثه من ولدها چې هغه د خپل ځان نمخ کې درې زامن بوزي. مطلب دا چې هغه ژوندۍ او درې زامن داغه مړ شي. الا كان لها حجابا من النار، مگر دا چې هغه به د دې لپاره د جهنم نه پرده وګرځي، یعنی د جهنم نه د بچ کېدلو ذریعہ به دای چې کوم سړی یا کوم خزي اولاد په بچپن کې او کوټیواله کې مړ شي کنه، نو اتدنه مخ کې خزه ژوندۍ دا یو زی مړ شو، بلې مړ شو، درې مړ شو. هغه درې چې مړ شو نو د قیامت پر ورځ به د خزل الله دا اجر ورکړي چې هغه د جهنم نه بچ کی. فقالت نيو خزي ویل امراه، فقالت امراه نيو خزي په کې دا ویل چې و اسنين، نبی رسول الله ته پوښتنه وکړه و اسنين یا رسول الله کې چې تر چا درې ځامن نه مړ دوه مړی نو بیا فقال و اسنين، نبی رسول الله ویل و اسنين ک دوه مړی نو بیا دا حکم دی. او بل روایت کې راځي یو زوی مشموله چې کوټیواله کې اغل کا مثال د مور ژوندۍ او ماشوم زوی مړ شو، نو دغه قیامت پر ورځ هغه لپاره د جهنم نه د بچ کېدو ذریعہ ګرځي. اوس دې کې سوال دار راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډایرکټ څه ویل نه ویل چې یو زوی مړ شي، دوه مړ شي، درې مړ شي، هغه لپاره د جهنم نه نجات ده. نو دې حدیث کې درې او نراواله اول درې او بیا دوه او بیا یو، په دې ترتیب سری خبره ول نه کوله چې یو مینه دغه وجه دا چې اصل کې دوه جواب دي. یو جواب دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اصل وحی په ذریعہ باندې اول درې ویل شو، نبی رسول الله هغه درې بیان بیا ورته رسته چې تاسو شو چې دوه وسه حکم نو نبی رسول الله ته وحی باندې دا ویل چې د دوه دا حکم دی. بیا د یو کس تاسو شو نه غیم په بارک مطلب دا چې وحی په ذریعہ باندې نبی رسول الله داغه جواب ورکولو بس څه حکم پیره وغه رسته وحی بدل شو. یو جواب خداو. او دویم جواب دار چې اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم اول درې ځکه یاد کړل چې په دې کې د خزو شوق پیدا شي او اخی پړ کې دارا شي چې د دریو د دوه بس مسلې دا د اغي شوق نبی رسول الله په خپل ظاهرولو او همدغه شانته وشول چې خزو ته پوښتنه وکړه دوه مبارکه د یو مبارکه، نو هغه ته نبی رسول الله جواب ورکړ. نو بس مقصد دا و چې دا اغي شوق ورته پیدا کی. اوس مسله دا ده چې یو ماشوم وفات شي نو چونکه مور ته دا غیر ډېر تکلیف رسیږي او غټه پریشانی، نو دغه پریشانی په وجه الله غیر اجر دومره ورکړي چې همدغه ماشوم قیامت پر ورځ د مور لپاره شفاعت ذریعہ ګرځي او د جهنم نه بچي. نو مقصد د شفاعت ولې دی؟ دا اجر دی الله په صبر کړی دی په دې وجه چې مور ته تکلیف رسیدل او په دې وجه چې مور یو غټه پریشانی هغه چې کوم د برداشت کړی دا په دې د دې اجر الله دومره ورکړي چې د جهنم نه بچو. نو کله کله د سیم کېږي کنه چې یو خزه ماشوم زوی نه
نابالغ زوینی بالغه غټ ماشوم غټ الک مرشي هغه هم زوی کنه هغه چې مرشي داغه په وجه مرته تکلیف کیږي چې مرته تکلیف وشي او به خصوصا هغه الک چې هغه مطلب دا دی چې کورم ساتي مور بلار خدمتم کوي کاروبارم کوي نو چې هغه کس مرشي نو کاروبارم ختم ډېر پریشانی هغه د وجه جوړیږي نو د دې به څه جواب ده علما وایي چې هغه په وجه باندې الله تعالی د خزته اجر ورکوي یو دا جواب بل جواب دا دی چې دا خصوصیت اصل کې بس ماشومان سره خاص دي د وحي په ذریعہ باندې پردونه خبرې دي دویم حدیث ته وبه قال حدثني د باب مناسبت ته په یاندو کنه باب کې دا چې د خود لپاره خاص ورځ او د حدیث کې ثابت شو وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دام ابو سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ دغه شانت روایت دوباره نقل شوی دی او بیا بل سند دی چې وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال هم دغه حدیث دی لیکن ابو هريره رضی الله عنه روایت دی او هغه کې صراحتا دا لفظ دی ثلاثه لم يبلغ الحنس اغه درې ماشومان چې کوم لم يبلغ الحنس چې اغولا نه درسیدل حنس یعنی بلوغت ته عقل مندي ته نه درسیدل یو ماشوم کله خیر کیږي چې کله بالغ شي دا مطلب دا چې ماشوم لا بلوغت ته نه درسیدل عقل مندي او خیرته ته نه درسیدل ماشوم دی او په دې حالت کې دا مړ شو نو لہذا هغه کس لپاره مور بلار لپاره د نجات ذریعہ ګرځي